أحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى في مقام آخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل عزیزانو، دنیا کے ہر یو سڑے محنت کے لگیا ہے. قرآن کریم کے اللہ پاک فرمائی: لقد خلقنا الانسان فی کبد. مونگا انسان محنت کے، مشقت کے، خواری کے پیدا کرے. دیجے دنیا ترازی نہ ہم بخواری سر رازی، مشقت نسر رازی. تنگ ترشلار بانی را تیرشی پہ تنگزے کے دد ساخت کدو کاٹ او جسم روشی. بیچے کل دنیا ترائشی نو دنیا ٹول جون بیا رامی دا. ہندو ہم بیا رام دے، مسلمان ہم بیا رام دے، کافر ہم بیا رام دے، مومن ہم بیا رام دے، یہودی و پیرنگے ہم بیا رام دے، و دہری و زرتشت ہم بیا رام دے. تاسو گو رہی کوم خلق چھے بہر دے کافروں پا ملکنوں کے غیر مسلم ممالک دی. اغی نے چه تپاسو کنو اغی وی دومره وقت چا سره نشتا چه دو کسان پا کینی گپ شپو لگی او دا مونگا چه دلتا که ناسیو کلا کلا گپ شپو لگی. مسلمانان نو دا سے موقع اغی بلاس نرازی. دیر زیونو کی دا سے واقعی شیوی دی. تبلیغ جماعتون تلی دی یاد بکسا مسلمانان دی او خوشحالش کتلی دی. کافرو بکانو وشتی. تاسو ولی خوشحالی وجہ دا بیان کردیا. حالکہ ولی دی وشتو تاسو خان دی. من خدا سے موقعی ندیر دی. نو اغی مزان ستڑی کئی او غی سم ستڑی کئی زان. دا پختو کے مطل لے وی ہندو ستڑی خدای نارازا، مسلمان مزان ستڑی کئی. دا مسلمان پستڑی استومانو کے دا جڑ سکون دے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دا کافر پستڑی استومانو کے بے سکونی دا، بے چینی دا. زمونگا ذاتی تجربہ دا او پدی پینڈا کے ہم بازی رونا ناس دی حاجی کردے دی. اللہ جل شانہ دی قبول کی غیب عبادات دمرا سڑے استڑے شی بحج کی او یو موقع بانے نا لمحہ پا لمحہ حرم شریف کے چلار شنو استڑے وشی کیسے استڑے شی سڑے شی ڈیرو خلقو بیدی چی بیا بحج تا نرازو سمینا تزی ڈیری دی کی اخری عرفات دا چی داخین سخت مراحل راشی، سخت مراحل. بیا چی عرفات نا مزدلفی دا رازی سڑے دیر بیدر کشی ٹول نا سخت زی بیادا دی. دا مزدلفی افتتاح بدایا دا عرفات نا چی واپس رازی سخت زیدہ خلق اوترش دا سیشی لگلی ونی دلتن خوچیزینو حج تروان دے. بیا طواف زیارت کے او رمی جمراتو کے شیطانان بشتو کے. لیکن پاغ ہر ستڑی او استومانی پسے اللہ جل شانہو دا سے ساعت او دا سے وقتون راولی
چې سړی و چې زما غوندې خوشحال څوک نشته، ټوله ستوماني لري شي. ولې؟ د الله ذکر دی. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې مینا کې وخت تیر گئی د څه دپاره؟ د الله د ذکر دپاره. واذکروا الله فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیه ومن تأخر فلا اسم علیه. مینا سره د الله تکبیر، د الله لوی بیانوي، د الله ذکر کوي. هغه ستړو ستومانو کې یو داسې لذت دی، داسې لذت دی چې زه تاسو ته څه ووایم. عرض مې دا کولو چې دې دنیا کې هر یو انسان چې راغلی دی د ستړو ستومانو سره مخامخ دی. د آرام ځای آخرت کې دی چې هغې د جنت ویلېږي. دې ځای کې سکون عرضي دی. یا به داسې ووایو چې کله کله نفس خوشحال وي لیکن روح او زړه ستړی وي. او د نفس د خوشحالۍ مثال داسې دی لکه پوډري، افیمي، آیس کلو والا نشهیي سړی چې نشه کړي ناس په ډیران وي. هغه نه چې تپوس کې څنګه هغه وایي د خلکو د پاسه الوزم داسې پرواز یې ډېر اوچت وي او ناس کوم ځای کې وي په ډیران ناس وي ګندګي. دا د نفس خوشحالي ده. ټولې دنیا ته پته ده چې دا ډېر ګنده ژوند دی ده، لیکن د هغه نفس ته نشه ختي، هغې نشې د وجې نه خپل ځان ښه محسوسوي. نو د کافرو د بېدینو خلکو هغه ظاهري خوشحالیم هغه د نشه ده، هغه نشه ده، هغې په ته خوند ورکړی. اصل خوشحالي هغې نه ده لیدلې مسلمان چې کوم بیا ټوله خوشحالي د مسلمان هغه بیا په جنت کې ده. او زما عزتمندو د دنیا په کارونو کې هم مسلمانان هم مختلف کارونه کوي. تجارتونه دي، دکانداري دي، زمینداری ده، ملازمت ده، سرکاری کار ده، ځان ته کار ده، پرایویټ. په هغې ټولو کې بیا ښکلې مشغله، بهترینه مشغله هغه طالبي ده. او طالبي یو ټکی دی، دې نه مراد د الله جل شانه د دین د زده کړې دپاره خپل ځان فارغه کول دي. بهترینه مشغله. نه د خوراک غم شته، نه د پخلي غم شته، نه د نور څه غم شته. پخوا ګرانه وه، نن سبا ډېر اسان. پخوا به طالب سړی خلکو به ورته چڼې وي، چڼ به ټولولو، ټوکړې به یې ټولولې، په کورونو به ګرځېدل، بچۍ به یې درخته اچولي وه، موږ لیدلي دي. حفظ به یې په دې شکل کولو. او دا د انګریز سازش و چې د علم قدر د خلکو د زړونو نه ایستی و، خو الله جل شانه به علم چاته ورکولو، حافظان به څوک پیدا کول په معاشره کې. الله جل شانه چې کوم کار کول غواړي هغه څوک یې څارولی نه شي. نو بیا الله جل شانه په هغه طریقه باندې حافظان عالمان جوړول. آزاد درسونه وو، ډېر په ګرانه وو. اوس داسې وخت دی چې علم د برکته طالب ته الله جل شانه ډېر په عزت سره ورکوي. کپڑے صفا، بدن صفا، او نه لوګی شته، نه سړول شته، نه ګرمول شته، نه پخول شته، هیڅ هم نشته. پریوانه الله جل شانه ورکوي. ځکه چې څومره وخت تېرېږي نو دومره په خلکو کې همت کمیږي. الله جل شانه دا غواړي چې دا دین موجوده خلق را روانو خلکو ته وښي، مشران خپلو کشرانو ته وښي، او چې څوک روان دي د دنیا نه هغوی را روانو خلکو ته چې څوک دنیا کې دا وخت د هغوی شته دی هغوی ته یې وښي. الله جل شانه یو ترتیب جوړ کړی دی. خدا یاد ساتئ چې قرآن پاک کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د علم فضائل ډېر زیات راځي. د علم فضائل ډېر بیان شوي رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو کې، قرآن پاک. موږ کله کله نن سبا د علماو دا عادت جوړ شوی دی چې نیم استدلال کوو، نیم پوره نه. یو ځل دلته موږ سره یو طالب و، هغه به ماسخوتن
2 رکعاته د وترو پسې په ناستې کول، مصلې پسې به نور مونځ به په ولاړو کو، 2 رکعاته نفل په ناستې کول. ما یو ورځ راوسته، ما ورته ته داسې کې ولې؟ وی حدیث مبارک کې راځي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به داسې کول. ما ورته حدیث مبارک کې ورسره دام راځي لما بدن رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې کله پیغمبر علیه السلام مبدن شو، عمر ډیر شو، دنیا نه د تلو وخت رالو او بدن کې کمزورتیا راشي لکه زمونږ حالت چې دی، نو هغه وخت کې به داسې کول. نو تم هغسې شه، بیا دغسې کوه. ته نیم استدلال کې نیم نه. اهل حدیث هغوی د سحر اذان چې وشي سنت وکړي، یو په جومات کې اور غړي، خیالاس په مخ کېږدي، بیا به ګوډې ماتې کې لږ ساعت به پروزي. د مسجد نبوي کې وم، هلته خو ډېر وي. اوس د سحر د جمع انتظار کوو مونږه، او ما سره دی خو یو بوډا دی، ښه تکړه دی، سپین ږیری دی خو تکړه و. ناڅاپه پرېوتو، ما چې سړي باندې څه چلو شو، هغه په قصد او ارادې سره پرېوتو، بس داسې پرېوتو، ګوډې ماتې کړي. صف دنیا دا اوس ډېر رش دی، په رش کې چې کوم ځای و په خپل ځای کې دی پرېوتو، ښي طرف ته یې مخ کو، یو ساعت پروت ما یې څه چلو پې شوي، هغه د سنت پوره کول. حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک راځي چې کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت وکړ بیا پرېوت. دا نیم استدلال دی، پوره نه. پوره دا ده چې د الله رسول به پېشمني پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به اول لږ اوده کېدو ټوله شپه به تهجد کول، مسلمانان هم داسې کول. په قرآن کریم کې د سورې مزمل ترجمه او تفسیر وګورئ، بیا په الله جل شانه آساني راوسته. بیا ام المؤمنین تپوس کوي صحابه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څه وخت د شپې مونځ کړی دی او بهتر وی اول لیل هم کړی دی، وسط لیل کې هم کړی دی، آخر لیل هم کړی دی، او حتی انتهى وتره الى السحر. په آخري عمر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وتر او تهجد کله رسیدلی پښمنی ته، او بیا و پښمنی اوږد پښمنی مونږ خو دام پښمنی دی چې 10 منټه کې زمونږ ټول تهجد وشي. نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم به زیات وخت غشتو، ډیر د یو درېمې برخې نه به هم زیات غشتو. وروسته کې چې کله آساني راله صحابه به لوی لوی صورتونه وي، بیا چې سړی ستړی وي، جنګونه یې کړي، جهادونه یې کړي، د وخته پاسي تهجد وکړي، ټوله شپه ولاړې اوس ورپسې ورځ را روانه ده. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم امهات المؤمنین وایي چې څنګه به اذان وشو 2 رکعاته مونځ به وکړو، بیا به یو ساعت پرېوت، بیا به مؤذن راغله ورته بیا آواز ورکړو. نو ما دا پوره دلیل دی، تم ټوله شپه مونځ وکړه، یا درېیمه برخه تهاجي رات، درېیمه شپه مونځ وکړه، ښه اوږده سورتونه پکې وایه، بیا چې کوم دی نو پروزه لغونې. زمونږ حسین احمد په هغې باندې پوره عمل کوي، په دې سنتو باندې، خو کله کله دی نه فرض ډومبې رکعت ته لږ څه شو شته، او ډېر وختي پاسي. قاري حسین احمد 2 بجې پاسي، 2 بجې مې بیا مونځ مو کې، حافظ دی، ښه کلک حافظ دی، ډېر قرات پکې ولولي، بیا پته لګي نه چې نور څه کارونه مارونه کوي، بیا د اذان په وخت کې لاړ شي نو ودې شي. نو ما ته یو ورځ تپوس وکړو چې ته ګوره دې ټایم کې ویده شې، بیا کله کله تا نه جمع لاړه شي، رکعت نه لاړ شي، جمع دې نه ځي. کله اکثر خو داسې وي چې جمع کې پوره سر نه شامل وي، مدرک وي، کله کله داسې وي چې رکعت نیم دې نه لاړ شي. نو ما ته وایي که زه دغه وخت کې ویده نه شم نو زما مازغه کار نه کوي، بیا د هغه مازغه ډېر عجیبه مازغه دي، شاټ کېږي، مازغه مې وایي کار نه کوي. نو ما اوس دې سړي دپاره دا لږ سملاستل دا ټیک ده، خو هغه داسې نه و. نبي کریم صلی الله علیه وسلم به صرف سملاستل پرېبوتو، لږ ساعت بیا به باسېدل.
مونږ ته زمونږ یو استاد مولانا بدیع الزمان صاحب هغه به وایي چې ډېر خوب بیماری ده، یعنی یا بیمار یې نو ډېر خوب وکې، یا ډېر خوب کې روغ یې نو بیا به بیمار شي. دا یاد ساتئ، ډېر خوب بیماری ده، یا د بیماری نتیجه ده، اثر ده، او یا د بیماری سبب ده. بیمار بنې خو چې ډېر دقیقې بیمار بشي. یو ګړی د سیکو 5 او بله کوم یو ده ښه ګړی کیس ما چې بدله د چوري وه رولکس، ما بدله د چوري وه بیا مې واپس کړه، چا را کړې وه هدیه کې. هغه چې حرکت لاس ته ورکوې نو بیا به ګرځي، او چې حرکت دې بند کړو نو بیا څه شي ودرېږي. انسان خدای پاک متحرک پیدا کړی، لکه د حیوان تعریف تاسو لوستی دی ملا صاحب باسو، جسم نام متحرک بالاراده. حیوان هغه جسم نامی دی چې متحرک بالاراده دی، حرکت به کوي. چې ته اوس ډېر زیات په 24 غنټو کې ته 20 غنټې لکه لټکې په شان پروت په کټ کې، نو ته وسه طریقې وکړي. نو موږ ته به استاد وی چې په 24 غنټو کې دا خوب یو داسې دی کې هغه استراحت چې دی آرام د بدن لپاره مفید، هغه په 10 منټو کې حاصلېږي. نو کله سړی په 24 غنټې کې شوروز کې 10 منټه ودې شي، هغه وخت حاصل شو، هغه لمحه حاصله شوه، باز دی بیا اوس شپه ورځ ډیوټي کولی شي. او دا مې استاد نه اورېدلی و، مولانا بدیع الزمان صاحب رحمه الله، زما د اصول شاشي استاد او نور کتابونه یې مې ویلي. بل ما خپل شیخ نه حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم نه اورېدلي، ما ته څو ځله فرمایلي چې کله سفر وکړې ستړی شي نو اکثر بیانونه وي، نو ما ته وایي پروزه. ما به ورته ابتدا کې وي چې حضرت دې ټایم کې خوب خو نه کېږي، نو ما ته وایي ته پروزه 15 منټه دې ولیني. بیا به فرمایل چې 3 منټه هم چې سړی سترګې پټې کړي که اوده شو که ونه شو، هغه استاد خو به راته وایي چې اوده شي. او حضرت فرمایل که سړی اوده شي او که اوده نه شي، تیاره جوړه کړي او سترګې پټې کړي، غوږونه بند کړي، د چا اواز نه اوري او څه ویني نه، نو په دې کې هم بدن ته سکون رسېږي. پوه شئ تاسو. نو عرض مې دا کولو چې ما خبره ما څه پورې وکړه، نیمګړی استدلال کوي خلک، نیم کار کوي نیم نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې پاسېدو تم پاسه بیا خیر د آرام لغونې وکړه. کله چې دغه کوي استدلال پورا نیمګړی نه دی، هغه استدلال کوي هغه ځای نه چې کوم په هغه ټوله واقع کې احسان ځای دی ګاڼه، نو هغه ځان ته کي هغه نور پرېږدي، ځکه چې دا کارونه سخت دي. منافقینو به دغسې کول، مال غنیمت چې به تقسیمېدو بیا به چې موږ تاسو سره یو که نه زموږ یې سره، او چې د جنګ د تلو ټایم به بیا وایي چې نه بانې به یې جوړې کړي چې مال غنیمت به تقسیمېدو. قرآن پاک وګورئ، بیا به وایي چې موږ تاسو سره، چې مشرکینو به وګټله نو هغوی ته به یې وایي، چې مسلمانانو به وګټله هغوی ته به یې. نو عرض میں دا کولو چې قرآن کریم کے اللہ پاک فرمائیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ کہہ دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں علم والے اور جو نہیں جانتے، کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ آیا هغه کسان چې څوک پوهیږي علم لري او چې څوک علم نه لري دا دواړه برابرېږي؟ دا حل استفهام انکاری د پاره دی. حال کیا یہ دونوں برابر ہے؟ ہرگز نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہے، دا دواړه برابر نه دي. استفهام انکاری ہے. جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ دونوں برابر ہو جائیں. اوس نیمګړی استدلال دلته څنګه دی چې مونږ اکثر د علم په فضیلت کې دا آیت وړاندې کو، د دې دومره ترجمه وکړو، دا ما چې کومه وکړه یا د دې جملې د ترجمې مونږ تشریح وکړو، لیکن سیاق و سباق ته مونږ نه ګورو. سیاق و سباق سره تاسو قرآن پاک راواړوئ او قرآن کریم کی دی امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر الالباب. ټول آیت دا دی.
امن هو قانت آناء اللیل، آیا هغه کس چې هغه الله ته په عبادت ولاړ دی، مطیع دی د خدای، عبادت کوي، د الله بندگی کوي، د خدای هر یو خبره مني، آناء اللیل و آناء النهار، د شپې په ساعاتو کې او د ورځې په ساعاتو کې، د شپې په غنټو کې، د ورځې په غنټو کې. یحذر الاخره، د آخرت نه یریږي، په آخرت کې جهنم دی، جهنم نه یریږي، په آخرت کې حساب کتاب دی، د الله په مخ کې پیشي د ودرېدل دي، د هغې نه یریږي، په آخرت کې ذلت او رسوایی ده، په میدان د حشر کې د هغې نه یریږي. واما من خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. د خپل رب په وړاندې د ودرېدو نه یریږي. یحذر الاخره، د آخرت نه یریږي. دا صفت هم دی. د ورځې هم ولاړ دی خدای ته، د شپې هم ولاړ دی، د ورځې هم د خدای عبادت کوي، د شپې هم د خدای عبادت کوي. یحذر الاخره، او بیا د آخرت نه یریږي، د آخرت نه د یریدو وضاحت تاسو ته ما وکړو. ویرجو رحمت ربي، او د خپل رحمت، د خپل رب د رحمت او د مهربانۍ امیدوار دی، غواړي چې ما باندې خدای پاک مهربان شي. بیا دې پسې دی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. معلومه دا شو چې دا کلام مربوط دی، قرآن کریم د الله جل شانه کلام دی، دا کیف متفقه خبرې نه دي. داسې دا تسبیح، دا دانې چې کوم دی، دا لړۍ اوشلو او دا دانې پرې باسه چې کوم ځای کې کوم یو دانه راله، داسې نه ده، دا ترتیب مربوط. په دې ربط کې تفاسیر لیکلی شوي، علماء لیکلي، مفسرین لیکلي، تاسو وګورئ. الربط بین الآیات والصور، دا الله جل شانه کلام غیر مربوط نه دی. کیف متفقه چې څنګه راله. زمونږ علماء حضرات خو د احادیثو په کتابونو کې ربط ذکر کوي. زمونږ علماء په بخاری څومره خواري کړي، تاسو وګورئ. علامه عینی رحمه الله، نور حضرات وګورئ، دا باب د دې سره مربوط، د دې باب رب د کتاب سره، د دې باب رب د باب سره، د حدیث رب د ترجمه الباب سره، د یو ترجمه الباب رب د بل ترجمه الباب سره، د اخر د کتاب رب د اول سره، د اول رب د اخر سره، د اول او د اخر د دواړو رب د منځ احادیث سره. دا ټول بیانې. چې څوک نه بیانې نو هغه په علم کې کمزوري، هغه ځان خلاص کړي. لکه د عرب علما نن سبا چې کوم دی، نو هغوی ټول کتابونه نه وایي د احادیثو، هغه وایي سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث وایا، رب ته څه ضرورت دی. نو په حدیثو کې رب بیانېږي، نو د الله جل شانه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلام دی، او هغه په مختلفو موقعو باندې ویلی شوی دی. او د الله جل شانه کلام دا به څنګه غیر مربوط وي؟ حالانکه الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم کاتبین وحی صحابه ته وی چې دا صورت د دې صورت نه پس او د دې صورت نه مخکې کېدی، او دا آیت په دې صورت کې د دې آیت نه وروستو او د دې آیت نه مخکې کېدی. تاسو ګورئ په هماغه ترتیب باندې بیا د قرآن پاک دغسې مرتب شوی. که دا غیر مربوط کلام بیا د دې ضرورت خانه چې مربوط کلام دی. نو اوس معلومه شوه چې علما د غیر علماو سره برابر نه وي. نن سبا صرف او صرف دا منګه په منقبت او فضیلت کې دا آیت ذکر کوو بس، چې عالم د غیر عالم د عالم سره برابر نه، دا دواړه جدا جدا دي. حالانکه دا برابرواله په فضیلت کې دی چې فضایلو کې برابر نه دي، مناقبو کې برابر نه دي، اجر او ثواب کې برابر نه دي، په آخرت کې برابر نه دي. لیکن دې سره سره په دنیا کې هم دا دواړه برابر نه دي. دا غیر عالم چې څومره عبادت کوي، غیر عالم هغه عمره نه کوي. عالم چې څومره ذاکر وي، غیر عالم هغه عمره ذاکر نی. عالم چې څومره شاکر وي، غیر عالم هغه عمره شاکر نی. عالم چې څومره نفلی عبادات د فرض نه پس کوي، غیر عالم هغه عمره فرضی عبادت نفلی عبادات نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بچ کوم روجی نیوی، نور صحابه هغه سه نه نیوی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې بسمره الله ته ودریدو
دومره نور صحابه کرام چې عام امت ته غنو درېدل، حالانکه ګناګار غیډي روزه په ځای صحابه دغه دلیل ذکر کړي چې یا الله تاسو ته خدای یا رسول الله تاسو ته الله جل شانه وړاندې رسو ګناهونه معاف کړي، موږ ډیر ګناګار یو. دا الله رسول به د دې وجنه چې کدا خلک قزان باندې ډیر مشقت واچي، غیب دومره مشقت چول چې هغه به برداشت نه بهر وي. نو اسینی چې بیا دا غشته او د فرض او د واجب بندګۍ نم پاتې شي. ګنې هغه تسبیحات، هغه اذکار، هغه نوافل، هغه د عبادت طریقې اوسم شته د فرض او د واجب نه علاوه. پکار دا چې په امت کې عالم او غیر عالم کې فرق وي. غیر عالم کا هغه نه کوي نو چې عالم کوي. د صدقې فضیلت چې څومره راغلی دی که غیر عالم نه کوي نو چې عالم کوي. نن سبا عالم هغه پرېښی دی امیته صدقه به هغه کوي. تا ته چې خدای پاک 15,000 درکړي دي، 15,000 هغه کې 100 روپۍ ورکولی شي. که هغه سړی په 15 لکو کې 0 روپۍ یا 15,000 روپۍ ورکړي نو ته په 15,000 کې 100 روپۍ خو ورکولی شي. دا صدقه تا دپاره هم د هغه دپاره هم ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چاته پوښتنه وکړه چې یا رسول الله افضل صدقه کوم یو ده؟ وی فرمایل جهد المقل، فقیر سړی چې انتهایی مشقت په ځان باندې واچي او د الله په نوم سور کی، دا صدقه ډیره زیاته افضل ده. دا خو مالدار سره نه ده، مالدار سره خو ډیر دولت، لیکن دا مولانا صاحب صرف او صرف دا آیت پرېښی دی عوامو دپاره ځکه چې په دې کې پیسې خرج کول او د ځان دپاره هغه خوابغ واخلو اخلي چې زه علم خیم کنه بل درس لولو دې کې به زه د بل نه غواړم. الله جل شانه دې موږ د هغې نه وساتي. زه تاسو ته دا وایم چې څومره ښه صفات دي هغه په عالم کې پکار دي. سخاوت په عالم کې پکار دی، شجاعت په عالم کې پکار دی، د الله سره تعلق د دعا په ذریعه په عالم کې پکار دی، ذکر او اذکار ټول مسلمانانو کې پکار دی. لیکن څومره چې په عالم کې پکار دی عمر بل جانه ولی خدای پاک وایي امن هو قانت آناء الليل. مخکې د عالم او د غیر عالم بحث دی. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هغه جمله ده دا غیر نه مخکې ذکر کړی دي. امن هو قانت، آیا هغه کس هو قانت چې هغه الله ته تابعدار ولاړ دی آناء الليل، د شپې په وختونو کې نفل کوي، تهجد کوي، د شپې په وختونو کې چې الله ته ولاړ یې غسه کوي. دی وخت کې خو نه د ماسخوتن مشته نه د سهار مشته. و آناء النهار، د ورځې د فرایض نه پس د ماسپښین مونځ، د مازدیګر مونځ، د ماښام مونځ، د هغې نه علاوه ولاړ دی. یحذر الاخره، د شپې د خدای عبادت، د ورځې د خدای عبادت. یحذر الاخره، د آخرت نه یری. د فقیه دی، دا یاد ساتي. فقیه هغه ته نه ویلی کېږي چې هغه مفتی وي او ډېر احکام د مسلې جواب خلکو ته بیانوي. فقیه هغه ته ویلی کېږي چې هغه د نص په مطلب باندې معنا مراد باندې پوه شي، د هغې موقع ته ورسېږي، په هغې باندې د عمل کولو ځای کم دی او د دې جواب په دې موقع باندې څه جوړېږي، ده ته فقیه وي. من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. امام ابو حنیفه رحمه الله فقیه، امام ابو حنیفه رحمه الله فقیه. تاسو دا فقاهت دا وګورئ. امام شافعی رحمه الله وایي چې سړی بدن نوی نه روزي او داسې نه ماتېږي، صرف ما خرج من السبیلین باندې ماتېږي. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي کل نجس یخرج من جسد الانسان من جسد الادمی فینقض الوضوء. هر نجاست گندگی چې د انسان د بدن نه راووته، که د خېټې نه ولې نه وه، که د ترخ نه ولې نه وه، که د لاس نه ولې نه وه، وینه راووته، پیپ راووته او داسې ماتېږي. فقیه هغه واقع نه استدلال کوي چې بخاري شریف کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مهاجري او یو انصاري ودرول په څوکۍ باندې، دشمن غشې راویسته د شپې په تیاره کې، انصاري ولاړو په موز باندې، غشې پکې ورخښ شو او دی ونه خوځېدو. انصاري هغه دشمن دا ګمان کولو چې دی ونه لګېدو، بل یې وویشتو، غشې پکې جمع کېدل. په آخر کې چې کله ډېر زیات بې درکه شو، موز بیا هم جاري ساتلو. په خپله وایي چې زما نه وه خوښه چې ما دا صورت موز مې مات کړی وی، ځکه صورت ما شروع کړی ما وی دا به سر ته رسوم.
خود دې وجه نه ما مونځ مات کو، لنډ مې کو، مختصر مې کو چې ما وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم او د هغې د ارشاد نافرمانی ونشي، مونږ نه کار پاتې نشي، څوکۍ رانه پاتې نشي چې زه پروزم مړ شم او ته اوده پروت یې دشمن چې ته رانشي. اوس دا فقاهت دی. دې نه امام شافعي رحمه الله مسله راوباسي چې وینې راوتو سره اودس نه ماتېږي. تاسو ته پته ده چې چا بخاري درس کړی دی یا مشکات کې ویلي دي، د دې مختلف جوابات دي. کیدای شي صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي دي که نه، پیغمبر علیه السلام بیا څه جواب ورکړی دی، حدیث کې د هغې ذکر نشته. بیا صحابي چې کوم دی نو هغه د محبت د الله جل شانه سره د محبت د وجه نه دا جاری ساتلی او مونځ کېږي که نه کېږي دا بله خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې عقبه ابن ابي معیط ګن غورځولی د ولو ترمنځ په سجده کې پروت دی او پیغمبر علیه السلام په سجده کې پروت دی. هغه د دنیا ګن چې په هغې کې ولرې او ګنده بچهدانۍ هغه یې پې غورځولي وو. دا خو د عاشق او د معشوق د الله جل شانه سره د محبت دا بیل رازونه دي چې یو سړی په محبت کې د هغې احکام بیا جدا دي. نو به هر حال عرض مې دا کولو چې دې ته وایي فقیه چې انسان د نص د قرآن پاک د آیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث معنا مراد ته ورسېږي، دې ته ورسېږي. یو کس ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د نهار رمضان کې د تقبیل اجازت ورکوي او بل ته نه ورکوي. ولې؟ ائمه وایي دغه فقاهت دی چې چاته ورکوي هغه نه خطره د جماع کې د وقوع او چې چاته اجازت ورکوي هغه نه خطره نه وه، چې چاته نه ورکوي هغه نه خطره وه جماع کې واقع نشي. حالانکه جماع ممنوع ده او لمس او تقبیل جایز دی. نو به هر حال عرض مې دا کولو چې دا څیزونه تلاوت د قرآن پاک، ذکر و اذکار، نوافل، تسبیحات دا ټول ممد دي د دې علم د حصول لپاره. تقوا چې څومره ډیره وي دومره به تاسو ته الله جل شانه ستا په علم کې برکت اچي. که ته ډیر ذهین یې، تقوا نو، عمل نو، الهیت نو، د خدای یاد وسره نو، بس صرف علم برای علم، مطالعه برای مطالعه، سبق برای سبق، هغه چې کوم دی نو کار نه کوي. یو څو واقعې ته بیانوم. شاه انورشاه کشمیری رحمه الله درس کې طالبانو، په درس کې طالبانو ذهین طالبو، بلا ذهینو، خو هغه کې د استاد ادب نو او غاور او خپل ذهانت ته مطالعه ډېره وسیع وه. نو استاد نه به تپوسونه کول دی ماري، استاد به مخکې نه پرېښو، داسې تپوسونه به کول علمي، ځکه چې مطالعه کوله او په دې نیت به کوله. شان مشوا کشمیر رحمه الله منلی شوی کس و. موږ ته به اساتذه ووی چې لکه د پخوا د امام صاحب د زمانې د مجتهدینو قافله تلي او د هغې نه پاتې شوي، هغه کې د اجتهاد صلاحیتونه و، لیکن بیا هم هغه حنفي و او د امام صاحب تقلید یې کولو. دغسې شاه ولی الله رحمه الله. نو یو ځل شان ورشاه کشمیری رحمه الله نه دې طالب ته پوښتنه کول د اعتراض په شکل کې، پرېښوی نه مخکې. هغه غصه شو، ورته وایي الله تم سے گدے چرائے، خدای دې په تا باندې خره وسرئ. وخت تیر شو، سبق ختم شو، بیا دورې کال هم ختم شو، طالبان فارغ شول، خپلو علاقو ته لاړل. شان ورشاه کشمیری رحمه الله هم د کشمیرو دیوبند کې او په ډابل کې مدرسو پاتې شوی، هلته نه را روان دی کشمیر ته ځي. نو هغه زمانه کې پیاده لارې ډېرې وې، سمندر پورې په سورلۍ کې خلک رالو، بیا پیاده تلو. نو شان ورشاه کشمیری رحمه الله یو شاړ ځای دی، په هغې کې پیاده روان دی، کلي ته ځي. یو سړی لرې نه سوری کېږي، یو انسان دی او هغه سره څه خرم دی، هغه خرم سري دی ورسره دی. دی چې څنګه ورو نږدې کېږي نو ده ته پته نشته چې دا څوک دی، خو هغه سړی دی د لرې نه وپېژنده. نو هغه لارې ته رالو، په لاره کې ورته ولاړ دی او چې څنګه کشمیری رحمه الله ورسېدو نو هغه سلام واچولو، روغ جوړ وکړل. ورته وایي چې صاحب
تا خو زه ونه پیژندم خو ته ما پیژندې. کله کله موقع وخت ځای داسې وي چې په هغې کې پیژندلی قسم سړی نشي پیژندلی. نو ورته وایي چې ته څوک یې؟ وایي زه ستا هغه بدقسمته طالب یم چې تا ورته خیره کړي وه چې الله تم سے گدے جرا ہے. وایي دا زما خري دي زه یې سره کشمیر رحم الله ورته وایي چې ما خو په دې نیت نو ویلي. وایي چې تا په دې نیت ویلي که نه ویلي ستا د خولې نه وتي الفاظو په ما لګېدلي. بیا ورته وایي چې اوس راته دا ووایه چې دا څنګه ته خو ډېر ذهین او ډېر قابل وې په ټول کلاس کې تا نه زیات ذهین څوک؟ هغه ورته وایي چې صاحب کله زه فارغ شوم ما به تا نه تپوسونه کول خو ما به خپله مطالعه خلکو ته ښوله چې ما دومره دومره پویه ما داسې مطالعه کړې. نو بیا چې کله دلته نه زه لاړم کلي ته ما ته یې واده وکړو. واده چې مې وکړو نو یو څو ورځې مېلمستیا مې وه. بیا راته د کور افراد مور او پلار ټولو وایي چې زه اوس کار کوه څه ګټه. وایي ما وایي چې زه خو ذهین سړی ما ته به خلک ځای راکړي. امام مدرس دې دپاره تدریس مې وکتو تدریس نو، امامتي مې وکته امامتي نه وه. ډېرې منډې مې ووالې خو هیڅ شرطه زما ځای پیدا نه شو. بیا وی پیسې ګټلو خرچه پیدا کړو ځکه چې غریبي ده او ښځه م هم درته کړې ده اوس څه کوه. نو دی وایي مجبورا ما دغه څیز ته غاړه کېښوه. یو دوه خره مې واغېشتل بیا هغې نه سیوا شولس. اوس په دې زه مزدوري کوم او چې کله مې کار نه نو دی بیا بهر سره وم او چې کله کار وي نو بیا په دی باندې کار کوم او واښه ورته ورکوم. دا ذهین انسان لیکن تقوا نه دارت للهیت نشته. دغه علم سره تقوا عمل نوافل احتمام د الله بندگی عاجزی دا په منزله د ګریسو دي. ګریس پرون یو ګاډی ما کتو د هغه د سر و دغه نه وي د څه ورته وایي غټې غټې کنټینرې چې پکې ځي غټې غټې کنټینرې څومره وي 22 ویلر وي. نو هغې شاته ډاله چې ده نو هغه په ګاډي باندې سوری که نه بیلی وي هغه نو چې کوم ځای هغه په هغې باندې سوری په هغه مخکیني د انجړ والا حصه باندې نو هغې د لاندې یو ماني ګریس یې لګولي. نو زه ګاډي کې راتېرېدم نو هغه ګریس مې وکتل ډېر شی و سم یې څپلی. ما سوچ کولو په لاره بیا چې ګوره دا ګریس که دلته ونه لګوي نو دا شاته کنټینر چې دی چې دی داسې تاویږي راتاویږي نو دلته به مسله جوړېږي. هغه به اوړي اکسیډنټ به کېږي. چې دی تاویږي نو هغه خو خپل ټیرونه دي هغه خو اوږد شی دی را شاته چې ورپسې چکړه ده هغه په خپل ترتیب تاویږي. او که ده سره زر تاوېدی نو یا به دی وړي یا به هغه اوړي. دا ګریس د دپاره ضروري دی. د عالم دپاره تواضع عاجزي نفل و اهتمام د الله بندگی کې ډېر مخکې تلل دا انتهایی ضروري دی. د علم په حصول کې دا انتهایی معاون او ممد دی. که چېرې دانی به شیطان په مختلفو لارو چارو والی شي په مختلفو لارو چارو. بل هم درته ووایم مونږ په بنوري ټاون کې سبق ما هلته وی زمونږ د هغه زما دورانیه د بنوري ټاون کې 8 کاله ما سبق ویلی دی. په هغه کې یو طالب و دورې حدیث کې داخله اخیستې وه. مونږ ته قدیمي دارالاقامه وی په هغې کې پاتې کېدو. هغه طالب ډېر ذهین و د پنجاب و بس دورې ته راغلی او بیا چې دورې نه به فارغ دیدو نو بیا به تلتو. ډېر ذهین و چا سره به خبرې نه کولې هر وخت یو په کتاب پروت خو په خپل ذهانت باندې لغونې غاویره و. استادانو به خیال ساتل. دارالاقامې ناظم د لورلای مولانا عبدالمنان صاحب د مدرسې طرف نه هغه مقرر چې طالبان به پاسې سحر او د غرمې مونځونو ته هغه به رالو. څه طالبان خو به چې ښه طالبانو نو هغې چې به ډومبۍ ټک هغه دروازې ته ورکړو ډومبۍ کمرې ته نو هغه به مخکې نه پاسېدل. بعضې طالبان داسې وو چې بیا به د هغې کمرې ته راورسېدو استاد نو هغه به هغه وخت پاسېدل. بعضې به داسې وو چې استاد به تېر شو دی به بیا ویده شو. په دویم ځل چې به استاد راغلو نو هغه به بیا پاسېد. دا درجې دي.
لکه ما هم پاسول کراچۍ کې په نوریه کې نو یو طالب هغه ما 15 ځله په هغه پسې تلم راتلم او به مې درولو ما ته استاد جي بس ته پاسې دم استاد چې زه روان شو ما کارونه نور طالبانو مې دا کول دی بیا پریوتو په 15 ځل به سلورم ځل بزاله مجبور بشم ما سره بچوکا نو ما به د خپل په تلو باندې هغه اووالو او زوال نه کوم ښا خپل په تلو باندې مې اووالو بیا به په بسیدو ما به ته ګوره دا سفهم دل د جزدا په راځم بیا ما ته ورته چې استاد زما په پوزه کې غوښه شوی ده دا غیر وجنه ما ته پوزه کې غوښه شوی ده ستا په دې لاس خو په په سر کې څه شي دې خو دې سره خاص تعلق نشته والله علم چې وکړو نو هغه ګرم نو هغه بیماری وسه چلو هغه بیا په افغانستان په جهاد کې د روس په وخت کې شهید شو دا چې ودا طالب نو د ټیک نو د متکبر استاد په پاسولو دیونه پاسې په اخر کې استاد څنګه شنو استاد د خپې نه ونی ورایخ کو جمعو بلستنې تن لری کا رایخ کلو د استاد تسپکموي بدر دی وته وي او چې څنګه استادم پهلوانو هم د بلوچستان د لورالای مضبوط سړیو نو شخپې نه نیولې او راخکلې بهر نو د دې طالب د دروازه دواړه تنبې د سیونی او په زورې په غړب بندولې چې بندولې نو د استاد د کټه ګوته باغې تنبو منځ کې رااله نو هغه او چقیده دومره زوري واشته چې هغه تکش نشو بیا ته نه ګبړه چا پیرک استاد شاته خبره سرګند نه ک بعضی طالبان ولیدو دا طالبان تللی دي نو غیر رپورټ وړي دفتر ته چې دغه فلان کی طالب استاد پاسولو هغه داسې کړی نو استاد نه تاسو غوي چې هیڅ نه دي شي دومره مساله نه خیر ده خو بیا هم نه دفتر راوستو چې څه چلو قضیه تیر شو دغه وخت کې فراغت ته 3 میاشتې یا 100 میاشتې پاتې ټول کال تیر شو او هغه ګرمه ورځ شپې وې د سبقونو نو مدرسې ټول استادان محتمم فیصله وکړه چې دا طالب مدرسې نه وباسو ډیر ذهین طالب مدرسې نه وبستو بیا د کراچۍ چې څومره مدارس وو غټ جامع فاروقیه دارالعلوم کراچۍ یو ځای بل ځای ټولو ته کاغذونه واستول چې دا طالب داخل نه کوي زه وته ورنه کوي دا کار کړي بیا هغه مدرسې نه لاړو چې کومې مدرسې ته وتلو هغه بشاړلو هغه طالب تر اوسه پورې ما ته پته ونه لګېده چې هغه نه څه جوړ شو تاسو پوه شئ کله کله داسې کله بیا داسې وي چې ذهن نی حافظه کمزوري د تقوا د وجه نه هغه هم د قصه وکړه یو دارالعلوم دیوبند کې موږ ته استادان وي چې یو طالب ډیر شوق و د علم سره هغه ما ته داخله راکړي داخله یې ورته ورکړه بیا چې امتحان راځي برابر نو په امتحان کې به فیل شو بیا به بل کال بیا په هغه درجه کې و بیا چې با تیر شو بیا په دویم ځل بیا فیل شو نو بیا به استادانو فیصله کوي را دی خو 2-3 کالو شول چې فیل کېږي مخکې به کو بیا به ثاني ته کو بیا به هغه کې 2-3 کال نو ثاني نه وته چې په دې کې مدرسې ته دفتر ته د یو کلی نه سمشران را بجرګه هغه درخواست وکړه د مدرسې محتمم صاحب نه چې مونږ ته د امام ضرورت دی یو عالم مونږ ته راکړي نو هغه سوچ کولو چې امام ورکو نو څوک ورکو نو چې پکې وي چې هغه طالب چې دی هغه 3 کال چې یو درجه کې دی دی ورکو ځکه چې هغه خاصه مسبق کړي ډېر خساړی و استادانو خادم نیک مزګزار نوافل ذکر او اذکار دا هر څه کول ذهین نو ټول په امننا وصدقنا وکل چې بالکل ټیک ته دغه ورکو بس هغه ورکو د کلی د خلکو نه پوي هغه وی چې موږ غټ شیخ الحدیث راوستو ما دا زموږ امریکا کې یو مرګره دا مولانا اسحاق صاحب چې کوم جماعت کې د انعام کلی کې 4 صدقه
تاججي جماعت جوړ کړی دی، نو ما ته یې وی چې شاه صاحب جماعت جوړم خو دې ته به شیخ الحدیث ګوري د مولانا سنجان صاحب په شان. نو ما ورته مولانا سنجان صاحب ونه کس به ستا جماعت ته راځي دې کلي کې به وخت تېروي. دا کلي خلک دومره خوار چې جماعت به خو نه راړه، جماعت کې چې به څه وو نو هغه به یې وړل. اوس ښه شوي دي، اندر پایه به یې وړه، لوټه به یې وړه، کورونو ته به یې وړه، مال غنیمت دی. نو ما ته خندا راغلې وه چې هغه به د شیخ صاحب ونې کس، ځکه چې زه به تنخوا ورکوم. نو د کلي د خلکو خدا ګماني هغه ډېر خوشحال چې موږ د دیوبند نه یو غټ عالم راوستی. هغه لاړو مونځونه یې شروع کړه. هلته خوا کې چې کوم دی نو هندوانو په هندوستان علاقه کې ځای په ځای هندوان دي. هغه هندوانو یو ځل وویل چې د مسلمانانو ستاسو د مولا به زمونږ د مولا سره مناظره کوي، بحث به کوي. نو دی ورته وویل چې ولې به نه کوي، خامخا به کوي، ځکه موږ د دیوبند نه راوستی. نور دی ته پته نه وه چې هغه غریب په ټکي نه دی شک. بس وخت مقرر کړی دی، ورځ مقرر کړی دی. ده ته یې وویل چې ملا صاحب ځان تیار کړه اوس مناظره وکړي. هغه ورته نه شول کولی، ځکه دومره دباو پې باندې. هغه ورځ مقرر کړې ده، تاریخ یې مقرر کړی دی، ځای ټاکلی دی. هغه ځای ته خلک ټول راغونډ شوي، ججان هم راغلي د مسلمانانو د هندوانو فیصلې کول والا، هندوان هم راغلي، تماشګیر مسلمانان هم راغلي. دی لاړو سټیج باندې کېنولی دی. د هندوانو هغه چې کوم پنډتو هغه د خپل باطل مذهب حقانیت بیان که او په اسلام باندې اعتراضات وکړ. بیا هغه کېناستو، بیا د مسلمانانو د عالم نمبر و چې اوس به ته د هغه د اعتراضاتو جواب ورکې او د خپل مذهب حقانیت به دلایلو سره ثابت دی. د ده نمبر چې رالو نو دی ټول رپېدو، ځکه چې ده خو ټکی نه ورتلو. څنګه رپېدو په رپېدو کې پاسېدو، خو چې ودرېدو سړی لګیا شو او داسې زبردست تقریر وکړو چې ټوله مجمع اردو کې وی سارے مجمع کو سانپ سونګ گیا، خاموش پاتې. د دلایل چې اورېدل او د بیان چې اورېدو په هغې کې د هغه د اعتراضاتو جوابونه هم ورکړل او د اسلام حقانیت په مفصل بیان سره دلایلو سره واضح کو. داسې بیان یې وکړو، داسې جوابونه یې ورکړل چې د هندوانو هغه مشر چې و جج مسلمان خو خود د هندوانو هغه مشر وي چې مسلمانانو عالم وګټله. مسلمانان په چغو شو، نعره تکبیر الله اکبر. دی په اوږه باندې راوستو، هلته نه په اوږه یې اوچت کړی دی، جومات ته یې راوستو، کوټګۍ کې کېنولو ډېر په عزت سره او چغې دي نعره تکبیر. دارالعلوم دیوبند ته خبر لاړو چې دغسې هغه طالب خو مناظره وګټله د هندوانو. ټول استادان حیران وو چې دا څنګه، دا باغني بل څوک به وي، نه هغه دی. ورته ووایي چې راشي چې راغلو هماغه و. وایي لکه څنګه چلو. هغه استادانو ته وایي چې صاحب نور خو نه یم خبر، په دې پوه یم چې دی ورسره ورځ مقرر کوي مناظره به کوي. ما ورته ټیک دی، ما چې زه به څه ویم خو مجبور وم. بیا چې دلته نه روان کړم نو هغه هم پوه یم چې هلته کې کېنولم، په دې هم پوهېدم. خو چې څه وخت یې ما ته وایي چې ودرېږه بیان شروع کړه، نو اول پوهېدم او بیا وروستو زه نه یم پوه شوی. چې پاسېدم نو زه پاسېدی نه شوم. نو یو کس رالو، ما ته یې په دې ترخونو کې لاس راکړل، ما ته وایي چې پاسه بیان شروع کړه. بیا وایي زه نه یم خبر شوی. بیا چې زما سترګې پرانیستې نو زه په خپل د جومات په کوټګۍ کې وم. نو استادان ورته وایي چې تا ته چې کوم سړي وي چې پاسه بیان شروع کړه، هغه څوک؟ ته موږ ته د هغه حلیه بیان کړه. وایي صاحب ما خو مخکې نه یې لیدلی، خو د هغه شکل داسې و، داسې ونه وه، داسې شکل و، داسې کپړې وې، داسې ټوپۍ وه. هغه چې څه بیان کړل ټوله حلیه، سترګې، روزه، داسې هغه د مولانا محمد قاسم نانوتي رحمه الله نقش و. هغې وی چې دا د مولانا قاسم نانوتي رحمه الله بانی دارالعلوم دیوبند په سیر کې الله پاک ستا مدد وکړو. څنګه مدد یې وکړو؟
الله خو بار څه باندې قادر دی. پوه شئ تاسو. موږ ته استادانو بیا وی چې د دې کیفیت سړی بیان نشي کولی، خو خدای داسې کولی شي چې شا په شکل کې فرښته ستا مدد ته راوستي. په بدر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو مدد دپاره فرښتې راغلې وې که نه وې راغلې؟ په آسونو هم سورې وې. صحابه لیدلي هم دي بعضې. ام المؤمنین وایي چې د غزوه احزاب نه کله پیغمبر علیه السلام وزګار شو نو جبرئیل علیه السلام رالو، په آس باندې ناست دی، ور یې وټکولو، ما د وره په ود کې کتل نو په مخ باندې دوړه وه. پیغمبر علیه السلام ته چې آواز وکړي، ما ته پته نه وه چې دا څوک دی، ما وی دحیې کلبي دی. پیغمبر علیه السلام ته آواز وکړو، پیغمبر علیه السلام چې ووته نو ورته وایي چې ولې تا وسله مسله کوزه کړه؟ وایي چې ما خو د لامبلو تیارې کړو. وایي مونږ خو له هماغه حالت کې یو. وایي څه دي؟ بنو قریظه باندې حمله کول دي. نو کله الله جل شانه د فرښتې په ذریعه د چا مدد کوي. د فرښتو یو نظام دی غلګیا دی. عبدالله ابن عباس وایي چې د ځمکې نه چې دا کوم تیغونه راټوکېږي دې سره هم فرښتې دي. دا خو موږ ته نه ښکاري. کله کله خدای پاک وښیي. به هر حال دی که په تفصیل کې نه ځو چې څنګه کیفیت الله ته معلوم دی، خو الله پاک د هغه مدد وکړو. ولې؟ ځکه چې هغه نیک و، هغه کې تقوا وه، هغه کې للهیت. پوه شئ تاسو. کله کله داسې وشي چې طالب هغه بغیر مشوره کوي د خپلو مشرانو سره، او د چا زړه مه آزاروئ. بعضې سړی چې دوره ووایي بیا لاړ شي د استاد څه پروا ساتي. کوم طالبانو چې تر اخره پورې د استاد سره تعلق ساتلی دی، د استاد قدر کوي، هغوی ته الله جل شانه ډېر څه ورکړي. د استادانو فیض بیا رستو رسیږي. د مدرسې قدر، د جماعت قدر، د کتاب قدر، د استاد قدر. ځکه چې بے ادبی چې کې دا خو ډېره خطرناکه ده، او که بے ادبي نم کې لیکن قدر یې نه کې نو ناقدرۍ کې راځي، ناشکرۍ کې. او ناشکر انسان د خدای نه خوښ. قدردان انسان هغه د الله جل شانه خوښ. نو د استادانو سره مشوره کوي، ملاقات ته راځئ، تپوس ترې کوئ. ما چې ترمذي ما ته راکولو په ړومبي کال باندې، نو زما د درس 3 کالو، 2 کاله مې صرف درس لولولی او 3 کالو، او ما د استادانو سره مشورې چې ما ته کتاب راکړی دی څنګه ولولم، چې داسې کوه داسې کوه داسې کوه. بعضې استادان مې علما مې استادان نو او هغوی سره مې مشوره کړې وه. مولانا صحبان محمود صاحب رحمه الله د دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث، هغه مې استاد نو، هغوی سره مشوره کړې وه. مولانا مفتی نظام الدین شامزی صاحب، هغه مې استاد نو رحمه الله شهید، هغه سره مشوره کړې وه. هغوی راته ویلي چې کوم ځای خیر نو هغه 3 ځله ګوره، چې یو ځل یې وګورې نو ډېره حصه به دې ذهن کې کیني، خو بعضې به دې نه کیني چې بیا دوباره وګورو نو په هغې به هم پوه شي، او که نه پوه نه شو چې په 3م ځل یې وګورو بیا به په ټولو پوه شي. او نن سبا مدرسین هغه وخت ضایع کوي. ښه ورته پته وي چې ما ته دا ویل دي، لیکن هغه نه ګوري کتاب، یا چې ګوري د اردو رساله وګوري، یا په کوم دغه کې موبایل کې وګوري، دا مطالعه ده. او چې بیا لاړ شي نو د طالبانو مخې ته چې بیا کښېني، بیا نه تاسو ته وایم طالبانو چې تاسو باندې دا ورځې شپې راځي، که چې دا غټې درجې دي، موقوف علیه ده، دوره حدیث او تخصص، دې پسې بیا ستاسو عملي میدان دی. نو د استاد سره مشوره دا کول پکار دی. یو ذهین طالب عبدالوهاب د هغه نوم د بلوچستان ډېر قابل و. هغه چې مونږ د بنوري ټاون کې سبقونه شروع شول نو څو ورځې پس دی ما ته وایي زه دلته نظم. ما ورته ولې؟ وایي چې زه کافیه په یادو یادوم او دلته کې کافیه په یادو نه وایي. نو ما ورته چې په یادو یاده کې څه به وکړو، خو پکې وایه چې ځان پې پوهېږي دا خو مقصودي شی نه دی، دا خو واسطه ده. علم عالی دی، عالی نه دی، مقصودی نه دی، بلکې دا نحو ده. نحو ده بل علم د حصول ذریعه ده. زده که وایي چې نه، ډېر نیک انسان و. دی لاړو بله مدرسه کې داخله واخېسته. بیا یو ځل ما څخه راغلی، دومره د علم شوقي و چې ماسخوتن دی راغلی و، د ماښام او ماسخوتن تر منځ زما مدرسې ته بیا
ما سره مرګرتیا وه. ما چې ولیدو نو زه ورلم نو روغ جوړ تپوس شول. دغه وخت کې زمونږ د تکرار وخت و تکرار کېدو طالبان لګیو. نو مونږ خبرې کولې نو دلته ما وی راځه بهر ځو. بهر د ګیټ نه بهر د جوسو دکانو مې زه به جوس کوم. دی ما ته وایي چې نه. ما ورته ته خو دومره وخت پس میلاو شوی ما سره. وایي چې نه زما او ستا تعلق هغه د علم په بنیاد دی. طالب دومره ښه خبره یې کړې وه. زما او ستا تعلق د علم په بنیاد دی. او مونږ چې اوس بهر وځو په دکان کې وخت تېروو نو دا دومره وخت دا زمونږ ضایع کېږي. نو دا جوس موس نسکو. زه به لاړ شم اجازه ده نه اخلم او دلته کې خپل سبق. زه حیران شوم د هغه دې جملې ته. خو چونکې بغیر مشورې د مدرسې نه تللی او پته یې ونه لګېده چې په کوم طرف لاړو. بعضې طالبان دغسې کوي. هغه ذهن کې یو خیال راشي کله هم د خپل نفس په خیال پسې مه ځئ. تپوس کوئ د خپلو مشرانو سره تپوس کوئ. ښه خیال دې ځای کې تخصص وکړه، دلته دوره وکړه، دلته دوره صرف وکړه، دلته دوره نحو وکړه. دا مشوره کو چا سره چې ته مشوره کوې هغه د ډېرو تجربو نه وتی دی، نچوړ دی هغه څخه. ته خو نوجوان، ستا نوجوان مازغري نوجوان ذهن دی، ستا ذهن هغه رایې په هغې کې نشي راتلی. تجربه بېل شی دی. یو طالب مونږ سره د کوټې په کوټه کې د زیارت او په زیارت کې قواس نومې ځای دی. قواس زه تلم زیارت ته. د کوټې او د زیارت ترمنځ راځي د سیوانو باغونه دي ډېر زیات. دا د چرو باغونه دي، چیري چې ورته وایي د سیوان. هغه د هغه ځای روڼه مې تجارت کولو. میوه به یې راړه. ما سره یې دومره مینه وه چې کله به ورته روڼه میوه راوړه کریټونه به یې راوړل. ما ته به وایي چې ته پوه شو کار دې پوه شه چې ما ته څومره راکوې نو هغه ما ته راکوه او ته هم خوره او دې طالبانو ته کمرې ملګرو ته هم ورکوه. لکه زه به مشر ګڼلم دا یې کو. یو ځل هغه او ډېر پهلوانو ما ته به وایي چې چا سره مې وجنګولو غونې لکه د مړس چې سړی جنګوي. او دې څنګه دې وجنګوم؟ وایي خوشتي باندې ورځم څوک وګوره چا تپوس. چا ته میدان نو ګټلی. لنډ غونې و، ډېر مضبوط و. د جنا قبر طرف ته ولاړو. بیا به مضبوط طالب به مخې ته به رالو. هلته پړپن شول. دی به لګیا شو هغه به یې راوغورځولو. مشر یې زه وم. ما ته یې ته مې جنګاوه. نو ما ته یې ورځ وایي چې زه 3مه درجه کې و. ما ته وایي چې زه ځم. مې ولې؟ وایي زه حفظ کوم. کتابونه یې وایي حفظ یې نو کړی. مې دا خیال دی څنګه راوچت شو؟ دا خو د کال نیمه ده، 3مه درجه ده. ما ته وایي زمونږ استاد مولانا مفتی ولی درویش رحمه الله د دې بټخیلې و، پښتون استاد و، ډېر ذهین و. وایي چې هغه درس لولی نو وایي حافظانو نه تپوس وکړي چې دا آیت کوم ځای دی او څنګه دی وړاندې وروسته آیتونه وایي نو هغه یې نشي ویلی. وایي ډېر سوچ کوي. بس ما غیرت راوچت کړی و. وایي چې زه داسې قرآن یادوم چې ما نه استاد څه وخت تپوس وکړي زه به چټ پټ جواب ورکړم. پوخ نو دې دپاره ویزم. ما ورته ګوره اوس 3مه درجه ده، دومره کتابونه تا ویلي، ته دې دپاره دا کتابونه به پرېږدې، ته به حفظ شروع کوې، پته لګي نه چې ستا به هغه مکمل شي او که نه. نو د ما ته وایي چې نه. ما ورته استادانو سره مشوره وکړه. دا زما رایې ده، خو استادانو سره مشوره وکړه. نه زه قرآن یادوم. لړو رخصت مو کړو. زه هم خفه وم. دی چې لاړم نو یو 2 ځله ملاقات وشو. په 8 کالو کې د 8 سپارې یادې کړې. هغې نه پس بیا زما د ده رابطه ختمه شوه. نو بیا د نن نه څو کاله مخکې به د دروغو کورونا کله وه؟ 2019 کې 20 کې هغې کې د دروغو وګورې د رښتیاو نه وه، ښه افواه وه. هغې کې زه لاړم کویټې ته لاړم. نو هلته ما تپوس وکړو. یو داسې طالب مې پیدا کړو چې هغه حدیث درس لولو، ترمذي او د بخاري او ذهینو. هغه ته ما وویل، هغه پېژندو. ما ورته فلانکې دوست محمد دوتاني. ما ته وایي چې هغه وفات شوی. بس چېرته مدرسه کې بیا استاذ و د تجوید او نور داسې خاص دغه حاصل نه کو. کله ته یو عمل شروع کې
نو شیطان ستا مخه ووي چې دا شروع هغه در باندې پاتې کی دا چالاکي ګورې د شیطان زده کوي ښه بیا دا نه دا بیا در باندې غم پاتې کی مدرسه کې سبق شروع کړ ته وایي چې دا نه دا او بیا خلک مدرسې سره لپاره پرېږدي دا خو خیره دی دا چې مې ته ذکر کړي کله کله د خېټې دپاره مدرسه پرېږدي یو ملګری مې هغه د دې پېښور د هغه نوم سابقه نوم و آستانه ګل او بیا چې مدرسې ته لاړم نو بیا په ځان باندې نوم کېښو محمد قاسم استادانو ورته وایي چې داسې نوم دی آستانه ګل بیا څه کېدم نو مولانا قاسم نانوتي رحم الله نوم ورته چا استاد وایي چې دا کېده نو محمد قاسم نوم یې کېښو ډېر ښه سړی و د پېښور و موږ په اولا کې وو نو داخله زمونږ وشوه نو په بنوري ټاون کې چای نه ورکوي اوسه پورې نه ورکولی اوس موده شوي شروع کړي دي اوس میاشتې وشوې څه کال نه د تېر کال کې مخکې چای نه وي تر اوسه پورې نه وي زمونږ په زمانه کې هم نه وي بیا به طالبانو ځان ته چای خپلې پخولې چانک به یې واغېستو پیالۍ به یې واغېستې او پاڼې او چیني پتې دا به یې واغېستې نو مونږ په شریکه واغېستې ما او ده چې مونږ به چای پخوو پی به راتلل مدرسې ته په بیا هغه به ما اخېستل بیا به چای پخولی خو دا به هغه چا کولی شو چا سره په جیب کې پیسې وي کله کله مونږ سره په میاشتو میاشتو پیسې نه وي بیا به دا چای هم پاتې شي نو د ما او د شریک انډیوالي مشورو کا چانک مو واغېستو پیالۍ مو واغېستې چولې وي هرې کمرې سره بهر چولې وي ګیس لی مارکیټ ورته وایي هلته لاړو هلته نه مو چای او پاڼې م راړې چیني مو م راړه دا سیزونه مو م راړه رالو سهار شو چای مو وڅښلې ډېرې مزېدارې خوند یې وکړو دی ما ته وایي چې یاره دا کیسه ګرانه ده ما ورته یې ولې وایي دا روزانه مونږ چای پخوو بل پراټه پکې نشته خوند نه کوي نو مې څه کېد وایي داسې مدرسه ګورم چې هلته کې چای هم وي او پراټه هم وي نو ما ورته وایي چې ګوره مدرسه به تا ته کېدی شي چې میلاو شي خو دا بنوري ټاون دی مولانا بنوري رحم الله د دې بانی دی او د دې ته الله جل شانه یو علمي مقام ور نصیب کړی دی چې بلې مدرسې ته داسې نه دی د دې بنیاد ډېر په اخلاص دی بنوري ټاون ډېر خوند ځای ما ورته دا مدرسه د چا دپاره پرېښودل لکه مقلتوب دی دی ما ته وایي نه زه نه ایسارېږم زه نن ځم مدرسه ګورم سامان زما پروت دی ګرځېدو ګرځېدو نو زموږ یو کلیوال باندې پېښ شوی دی مولانا ضروري خان صاحب نوم مې اورېدلی دا زما د کلي و هغه 2 کمرې وې هغه زمانه کې او ابتدا صرف 2 کمرې وې یو کمره کې به دی ناست یو کې به طالبانو بیا وروسته مدرسه غټه جوړه نو هغه به سهار چای او سره پراټه ورکوله چای به یې ورکولې چې طالبان ډېر راځي دا پیشکش بل ځای کې نو پیکیج ورته وایي که دی لاړو نو دی ما ته وایي چې وایي چای هم راکوي او پراټه هم ورسره ورکوي او زه ځم هغې مدرسې ته اسانه داخله راکوي ما ته یې وایي چې راځه ما ورته یې داسې مه کوو چې نه ما ورته یې کښېنه چې د حساب کتاب وکړو دا پیسې درکړم چانک او پاڼې او چیني او پیالۍ ما ته وایي دا هر څه تا ته هدیه شول ځکه چې ما چای وموندې پراټه مې ومونته نو زه څه کوم لاړو نو سره زه خو به راتلو بنوري ټاون ته بیا د هلته نه م لاړو تر اوسه پورې زه خبر نه شوم چې آستانه ګل نوی محمد قاسم چې هغه به چېرته یې مړ دی ژوندی دی څه ترې جوړ شول یا نه تاسو پوه شئ دا ټول د علم دپاره رکاوټونه دي مونږ ته به استادانو وایي لکل شیء آفت وللعلم آفات ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی آفت اور رکاوٹ مانے بنتی ہے لیکن علم ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے کئی آفتیں ہیں دام آفت تھے جائز کرونا ناجائز کرونا غبر دا علم نہ حاصل دارالعلوم دیوبند یو طالب هغه دومره منهمک و په علم کې چې خط بوته د کور نه راغلو د رشته دارانو طرف نه یو منګی ساتلی په هغې کې به خط بند په بند اچولو بند په بند به اچولو سر به پې کېښو چې دوره حدیث نه فارغ شو بیا یې منګی روز پړلو
منګی شعر اوس پړدو پټې کو خطونه وای نو بعضې خط چې وګوري نو خاندي بعضې چې وګوري نو وژاړي ځکه چې چا کې د غم خبر دی چا کې د خوشحالۍ اته کاله چې کوم خطونه جمع شي هغه وی چا کې لیکلي دي چې پیدا شو خوشحالي پې وشو چا کې لیکلي دي چې هغه مړ شو چا کې سو چا کې سو دته چا وی داسې دی ولې وکړل وي چې دا ما په هغه وخت باندې ویلی دی کې د غم خبر وي نو زه بیا دلته پاتې کېدی شم او زه به خفه وم مطلب مه کور ته نو موږ ته به استادانو دا هم وی چې آیا د دې طالب دا ترتیب جایز هم و او که نه خو د علم دپاره رکاوټ جوړېدی شو بس هغه د علم سره دومره شوق چې دا نه کول بعضې کتابونو کې ما وکتل چې هغه مولانا اشرف علي تھانوي رحمه الله دا طالب بهر حال دا مې عرض کولو چې دې ځای کې الحمدلله دارالایمان کې دغه ترتیب چې څومره څیزونه د علم دپاره مفید دي کوشش دی د اساتذو د دې ځای د انتظامیې د عملې چې هغه تاسو ته مهیا وي تر دې پورې چې زموږ د لنګر ترتیب هغه هم داسې چې طالبان خوشحال وي الحمدلله خو د دې ځای کې زیات اهتمام شی د علم اول علم بیا ورپسې تقوا للهیت اذکار نوافل تهجد اشراق چاشت مختلفو وختونو کې چې کوم چې اجتماعي یا انفرادي اعمال کې هغه کې شرکت دی دا صرف او صرف د دې لپاره دی چې تاسو الله جل شانو ته خوښ شوي او خدای پاک د خپل دین علم تاسو ته درکړي بعضې طالب کمزوري لیکن هغه کې چې تقوا راله نو هغه ته به الله پاک د دې برخه نصیب کړي نو د مدرسې چې کوم اصول تاسو ته بیانېږي یا په فارم باندې وي یا په وخت ته ویلی کېږي دا ترتیب هم کوي انشاءالله چې وقتاً په وقتاً اصلاحي بیانات وي بزم هم پکې وي نو هغه اصول چې کوم دی نو هغه به تاسو ته ویلی کېږي په هغې باندې ځئ نو انشاءالله ستاسو په علم کې به برکت راځي او تاسو به خوشحاله وي بل ځای داسې دی کلاو ځای دی الحمدلله جومات په خپل هم کلاو دی دوو جریبو کې صرف جومات دی اته کنالو کې بیا غیر چاپیر ورسره لګېدلی کور نشته د ټول نه غټه مسله مدرسې ته د ګاونډ وي دارالعلوم دیوبند ته غټه مسله د ګاونډ وه بنوري ټاون کې موږ سبق پې غټه مسله د ګاونډ وه جامع فاروقي دا ټولې واقعې راته معلومې دي چې درته یې وایم غټه مسله د ګاونډ وه کله ګاونډیان داسې ګډوډ خلک وي چې مدرسې والے پریشانه کړي نو الحمدلله دام نشته او که راځي الله جل شانه دی هغوی داسې کړي چې د مدرسې ته تابع وي ځکه چې مدرسه مخکې جوړه شوي ده که څوک راځي اوس به وروستو راځي داسې نه ده چې مخکې نه دلته کورونه جوړ شوي او بیا مدرسه راله مدرسه مخکې شروع شوي ده آباده شوي ده د مدرسې اوس هم لا پوره عمارت دلته کې پاتې دی لیکن موږ سره مخکې کمرې شته په هغې کې یو محدود رهایش هغه طالبانو ته ورکولی کېږي الله جل خپل کوشش کوي محنت حاضري او علم ته او د الله جل شانه سره تعلق مضبوطولو جوړولو ته زیات زور ورکړي انشاءالله ستاسو په حق کې به دا ټول خیر وي الله پاک زموږ توفیق راکړي دغه وکړئ بیا نن بود دی که نه سبا جمعرات دی نو نن او سبا که طالبان د خپل ترتیب برابروي هغه هر څه چې کوي پوه شوئ که استادان کیني څه ورته ووایي نو بل شی دی یعنې دا کتابونه دا نور څیزونه د هفتې نه باقاعده سبقونه شروع دي ښه انشاءالله